نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق الله العظيم. سورة يوسف 12 پارا 63 نمبر آیت دی. یوسف علیہ السلام واقعہ مخکې رکوع کې هم بیان شوا، په دې آیاتونو کې هم د یوسف علیہ السلام واقعہ ذکر کیږي. یوسف علیہ السلام په جیل کې وخت تیری، ساقی ته ویلو چې تاسو کې به یو کس خلاصېږي. ساقی ته نجات ملو شو، د بادشاہ په دربار کې په خپل ډیوټي ولګېد. بادشاہ یو شپه خوب وکړ، په خوب کې ویني چې او چې غواګانې دي هغه سربې غواګانې خوري، او په خوب کې وکتل چې وږي شنه دي او وږي هغه اوچ دي. خوب وکتو، بادشاہ ډېر حیران او پریشان دی. سحر شو، بادشاہ خپل عمله را اوغتله. په دې کې معبرین هم موجود دي. دی بادشاہ دی خپل وزیران او خپل مشرانو د دربار ته خوب بیان کو. دوی ته وی چې تاسو ماته زما د خوب تعبیر راکړئ. بیګا مې خوب کې اوچ غواګانې د سربو غواګانو په خوړلو لیدلې دي، او وږي مې اوچ لیدلې دي، وږي مې شنو او لامدلې لیدلې دي. تعبیر راکړئ. بادشاہ پریشان دی. دربار والا چې کوم مشران دربار کې ناستي، هغوی ورته وایي چې دا ستا خوب د مړې ګیډې د کیس خوب دی. ستا معده خرابه ده، ستا په دماغ کې د معدې کیس تاویږي، نو د هغې د وجې تا خوب کتلی. دا بېمانې خوب ستا خوب ټیک نه دی. دا ګډوډ خوبونه دي، ټوله ورځ ستړی شي، نو د شپې بیا په ګډوډو خوبونو ځان ستړی کړي. لہذا دا سم خوب نه دی. خو بادشاہ پریشان چې څه چل خو کېږي، چې هر څه دې خو پوهېږم نه. په دې دربار کې د بادشاہ هغه ساقم ناست دی چې کوم د جیل نه خلاص شوی دی د یوسف علیه السلام سره. هغه د خبره یاد شو چې صاحب بادشاہ خو د خوب تپوس وکړو او مشران ټول خاموش ناست دي. بادشاہ پریشان دی. او ما سره خو په جیل کې زما ملګری و، او هغه د خوبونو په تعبیر باندې پوهېده چې هغه له لړ شم او تپوس ته وکړو. خبره ورته را یاده شوه. یوسف علیه السلام ته هغه سړی د بادشاہ په اجازت په سرکاري پروټوکول کې راغی. بادشاہ صاحب خوب کتلی دی. یوسف علیہ السلام تو وی اے رشتونیا ایوہ الصدیق، اے رشتونی سری تخڑے رشتونی. ځکه چې یوسف علیه السلام خدای په جیل کې قتل چې دا نیک سړی دی.
او بیا چې دی کله خوب وکړه او تعبیر یې ورته مطالبت ته وکړه هغه کوم تعبیر ورکړ مکه شان ټیک وخته ډوډۍ والا سړی پکې مړ شو شراب والا بچ شو تعبیر خوب داسې ای رښتونې ته خو سراسر رښتونې سړی زمونږ باچا سلامت خوب کتلې د تعبیر راته راکړه خوب یوسف علیہ السلام ته بیان کړ یوسف علیہ السلام په دې ځای کې د دې سړي د خپل ناراضګۍ اظهار نه کوي چې څه وتا ته ما ویلو چې لړ شم ما او باچا سلامت ته یادې چې بې ګناه سړی په جیل کې ګیله نه او دام نو چې څه خوب مو کتلې نو ما ته وسره علي تر اوسه درته زه نه یادېدم او چې اوس تکلیف در باندې راغی نو مال راځي نو یوسف علیہ السلام پیغمبر دی کل اخلاق دی داغه چې کوم سوال دی داغه جواب ورکړي خدا وته بیا نو چې ما وته یاد کړي ته یاد شو او ملامت کوي هم نه چې څه بتاول زنه یادول ته ما اول نه درته ویل چې کوم سړی بتا چې اخلاصي کې ما و باچا ته یاد کی تاسو زول نه یاد کړئ سیمه ته ځکه پیغمبر اخلاق دا ډېر مزیدار او خیسته او کل اخلاق الله پاک دې موږ او تاسو ته هم کل اخلاق نصیب کړي تعبیر و تشورو تعبیر ورکه چې تاسو باندې بسې برازي وکاله خمزیدار چې تاسو بغلې او فصلونه برابر د معمول مطابق کې یعنی چې څنګه تاسو د مصر زمکه آباد ده او فصلونه کوي هم د قشان بکي د دین بعد په تاسو باندې وکاله قحط راځي نو داش نو وږي داش نه غواګانې تسربي غواګانې دا اوچ وږي او دا اوچ غواګانې دا د قحط صالح دي او د غوا او د دانې مناسبت ځکه چې کله زمیدار کاکا پټې کړي نو غلط کې واچي دانې واچي او چې دانې کله واچي نو زمیدار کاکا بیا د غوي قلبه ور خوشي کی په غویانو باندې جب وتړي او پټې واړي نو د ازمکا دانې او غوا کار برابر دي کنه دا چې کوم دانې تاسو کتلې دي او دا غویان مو کوم کتلې دي دا د وکاله قحط صالح او وکاله پتا سو باندې د معمول مطابق د ازمکه فصلونه کېدل دي خو بد مزیدار بیا وت ترتیب مخوچ ور تکلیف در باندې راځي چلم در تاخیر چل بتا سو داسې مو کوي چې تاسو دا وکاله کوم غلا پټی کې وشي او دا وګي تاسو په جوار کې یا په غنمو کې کم پاتې شي نو دا با سره د دې ټانټو او سره د دې دروځي بټول کې کله غنمو دروځي کنه تاسو مشران به پیژنئ غنم د لاندې ما خدت او خلک نه چوي مونږ ته دروځو وایو او دا وګي چې نو دا وګي پسې لاندې چې دا کوم واخی دي ته ټانټه وایي دا بتاسو کلاو هي بس پټی لکه سړې سارو لو اخر اړې وي نو پکې دانې میو پکې لاندې واخه په یوځې راکټ کې د قشان به راکټ کې بس وو کاله بتاسو د پټی نه فصل په دې طریقه کټ کوي د ضرورت مطابق وګي سپینوي ځان له وړ کوي خو به ضرورت او چېړې نه ځکه چې کله په ټانټه کې تاسو وګي پرېګ دی هغه خرابېږي نو وینې نه وي غنم متاسو په بمبل کې پرې خو د دانه خرابې چې کله مو کټ کې او سیټ ته کې خل باران ماران نه محفوظي او کنا تاسو کټ کړلو غنم مو وستل دا بیا خرابېږي وکاله کې په دې طریقې سره به تاسو غلطان لکټ کوي وکاله به تاسو جوار غنم ریبي او دا غي چې کمی دانی وي د ضرورت مطابق د غنم او وباسي جوار او وباسي او نور فصل په زیزه باندې ځان له محفوظ کوي دا قحط والا ورځ په در باندې خېتی دي دی وکاله قحط کې وتا چې کوم
فصل شوی دی بس علم اخلاصی دو تا نزدی چی قحط بختم شی دون غنم و دومر جوار و غلب پاتی چی ستاسو دا موجوده کار بم کئی او بیا بتیزان لپزمک کی تخم اونو لی طریقه مخود لمزیدارہ طریقہ یوسف علیہ السلام دیتے وچ بیا کل او کال تیر شي د قحط والا ورپسې یو کال چر روان کړي باغی کې پتا سو باندې مزیدار د موقع په مناسبت سره خخ باران کیږي او استاد زمکه واپس آباد شي چې کله زمکه بنجر شي دا آبادی کې بیا په وګو د زمیدار په خواره باندې چې او کال پتا سو باران نیو زمکه خوشاله شي ورپسې چې کم کال نه وو کال نه بعد راځي هغه کې باران کیږي مستاسو زمکه با واپس معمول ته برابر شي یوسف علیہ السلام دې ته تعبیر ورکړ سړی راغی باچا سلامت تا خو به بیان کړو یا شو اب ان شاء الله بل رکو کې دا سبق راځي یوسف علیہ السلام ته دا صفته چې باران وکړي دعوت سمعلوم واچی قحط برازی وکال بعد دا ترتیب اللہ جل شانہ یوسف علیہ السلام خدا علم ورکڑو چی دا ورز کی بدا دا کار کی تزان نوی اللہ و تخودلو دا بنوی چی یوسف علیہ السلام سر علم غیب او ورتفتو چی دادا چل علم غیب و سرنو اللہ و تخودلو چی اللہ پاک کو خیر و غیب کو علم غیب نو علم غیب دیتو چې د چا نه زده کړي ني د الله علم علم غیب هغه د چا نه زده کړي نه او پیغمبرانو علم غیب نه دي هغه د الله نه زده کړي دي په دې آیاتونو کې دا واقعا ذکر کیږي نو فرمایي د دې دور د بادشاہ سنو ریان ابن ولید د بادشاہ نوم ریان ادا عقیدتن کافر رست بیا مسلمان شوی دا عزیز مصر چې یوسف علیہ السلام دا چا غلام دا وزیر خزانه نور مخکې تفصیل تیر شوی نو فرمایي وقال الملك او اوی بادشاہ دا مصر چې کوم بادشاہ انی ارى 7 بقرات یقینا زوینم او غواګانی خوب کی وینم بقرات غواگانی سمان سربی یأکلهن چی خوردی لرا سبع العجاب اوچ غواگانی اوچ غواگانی لگیانیو دا سربی غواگانی خورید و 7 سنبولات او وگی خضرن شنو اخر یابسات او نور اوچ دا خوب بکتنی یا ایها الملأ اے سردارانو زمان دربار افتونی ما تا جواب را کی فی رؤیا زمان دے خوب مبارک ان کنتم للرؤیا تعبرون کچرتا سو خوب دبار تعبیر اباسے تعبیر را کی قالوا ویدی درباریان اضغاط احلام دا گڑوڑ خوب ندی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی دا استاد مہدی غا بڑاس کی راغت دماغ و تقدلی دی دا خوبنا ذکر بھی دی اسی گٹ بٹ وما نحن بتأویل الاحلام بحالمین او ممنیو بتعبیر دا گٹ بٹ خوبنو بی سم خوب تعبیر باسو دا گٹ بٹ دی تعبیر ہم ساتشتا وقال الذي ابو يغكس نجا منهما چنجات من دیو دا دیت بارنا جیل کی چکم دو قیدیانو کرد یو پکی چکم خلاصیر ابو شرابی ودکر بعد امت او دت یاد شوادا خبرا پس د سوخنا وکال بعد وتقی سیاد شو انا انبئکم زب خبردارے درکم تاسو تابت اویلی بتعبیر دے خوب باندے ارسلون تاسو ما بخبل حکم باندے اولے گئے باچا سلامت ما اولے گا جو سڑی رہتا معلوم دی اگر زب استاد خوب تعبیر تینا روڑے خوبے لے گئے ویلے گئے دا باچا خوب روڑے جیل ترا اس یوسف علیہ السلام سر مقصدی چکم خبر دارا ذکر کی
یوسف اے یوسف علیہ السلام ایوہ الصدیق اے رشتونیا رشتونی سڑی پاک سڑی تاتا میں افتنا منگتا جواب راکا تعبیر راکا زمنگ دا باچا سلامت دخو فی سبع بقرات فباراد او واغانو کے سمان سربو کی اکلوہننا چی خرید بھی سبع عجاب او اچ واغانے و سبع سنبلات او وگی خضر نشنو اخر یابسات او نو او اچ تعبیر راکا لعلی ارجعو الى الناس شاید چیز واپس راشم واپس لارشم خلقتا لعلهم یعلمون کی دیشی چی دوی پیشی قال تزرعون اوی یوسف علیہ السلام تاسب فصل کرے 7 سنین وکالا دا ابن پر لپسی استاسو دا عادت مطابق فصل بکری آب کٹ کوئی کاربمو کی گی فما حسدتم پس چتاسو کٹ کوئی لو کوئی نفذرو بی سنبلی دا تاسو پریک دی پخپلو وگو کی اللہ قلیلا مگر کم مما دا غسنا تاکلون چتاسو کم خری چکم خری اگر تیوباسی و نور پریک دی پٹاٹو کے وگو کی پریک دی ثم یاتی من بعد ذالکا بیا براشی پس دا دی اوکلون دا قحطنا دا اوکلونو دا آبادینا 7 شداد او سخ کلونا دا قحط یاکلن ما قدمتم لهن چی خوری بادا او کالا غصو چی تاسو وڑان دی دا زان دا پارا جمع کری یعنی تاسو بے پدا او کالا کی خوری طول بخوری الا قلیلا مما تحسنون مگر کم دا غنا چی تاسو کم تحسنون دا زان دا پارا کم زخیر کوئی دا کرلو دا پارا دا کروندی چی کم پاتی بس اغب پاتی شو نور بدر سر اخلاص شو ثم یاتی من بعد ذالک عام بیا براشی پس دا دی او کالو قحط نیو کال فیہی یغاث الناس چپاغی کے ورول شباران فخلق باندې پډیر باران کوشش مکه بم آبادش و فيه عاصرون پدې کې به تاس انګور نه جوړ کوي ځان له شراب نه جوړوي نو انګور کله کې چې باران وشي مکه آباد شي فصل واپس زرغون شي یعنی تاسو بکار بیا شروع شي ان آباد بیا سو شو ان شاء الله روان درس کې راشي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین